بسم الله الرحمن الرحیم. د قوانینو صرف په سلسله کې دا زمونږه 19 نمبر درس دی. ان شاء الله تعالی په دې درس کې به مونږه د تای زائده مترده قانون یعنی د فعل مضارع معلوم کې د اخرنی حرف نه په مخ کې حرف باندې به مونږه څنګه حرکت وایو دا قانون به مونږه په دې درس کې ذکر کوو. نو به فعل مضارع معلوم کې د اخرنی حرف نه مخ کې حرف دا په ثلاثي مجرد کې مفتوح هم کېدی شي، مضموم هم کېدی شي او مکسور هم کېدی شي. او د ثلاثي مجرد نه علاوه چې نور کم ابواب دي یعنی ثلاثي مزید فيه، رباعی مجرد او رباعی مزید فيه، نو په دې کې بعض بابونه داسې دي چې د هغې بابونو کې د فعل مضارع معلوم د اخر نه مخکې حرف دا مفتوح وي او په بعضو بابونو کې مکسور وي، مضموم دا نشي کېدلی. د مونږ سره د ثلاثي مجرد دو بابونه داسې دي چې په هغې کې د اخر نه مخکې حرف دا مفتوح وي او دغه یو باب فتحه دی او بل سمعه دی. یعنی فتحه یفتح او سمعه یسمع، او دو بابونه مونږ سره داسې دي چې په هغې کې د اخر نه مخکې حرف دا مضموم وي او هغه دو بابونه دي، یو د نسواره باب دی او بل د کرومه دی. د نسواره نه مضارع معلوم دا ینصرو او د کرومه نه مضارع معلوم دا یکرمو. نو په دې دواړو بابونو کې ما قبل آخر دا مضموم دی. او موږ سره دو بابونه داسې دي چې په هغې کې د فعل مضارع معلوم د آخر نه مخکې حرف دا مکسور دی په مضارع معلوم کې. هغه یو باب دی حسبه، د حسبه نه مضارع معلوم دا یحسب، او دویم باب دی باب ضربه، د ضربه نه مضارع معلوم دا یضرب. نو په دې دواړو بابونو کې د آخر نه مخکې حرف دا مکسور دی. نو د ثلاثي مجرد کوم بابونه دي، نو دو بابونه داسې دي چې په هغې کې د فعل مضارع ما قبل آخر دا مفتوح وي او هغه یو باب فتحه دی او بل باب سمعه دی. او دو بابونه داسې دي چې په هغې کې د فعل مضارع ما قبل آخر دا مضموم وي، یو باب نسواره دی او بل باب کرومه دی. او دو بابونه داسې دي چې په هغې کې د فعل مضارع ما قبل آخر دا مکسور وي، یو باب حسبه دی او بل باب ضربه دی. تدین علاوه چې کوم بابونه دي یعنی د ثلاثي مزید فيه، د رباعی مجرد او د رباعی مزید فيه بابونه، نو تدې په باره کې د قانون د ذکر کولو نه مخکې په دې خبره باندې ځان پویه کول پکار دی چې تای زائده مترده دا څه ته وایي. تای زائده مترده دا هغې تا ته وایي چې دا د باب په شروع کې وي او زاید وي، او د مترده مطلب دا دی چې دا دغه باب په ټولو ګردانونو کې دغه لفظ دا موجود وي، یعنی په فعل ماضي کې موجود وي، په مضارع کې موجود وي، په امر کې موجود وي او په نهي کې موجود وي. نو اوس دغه قانون حاصل او خلاصه دا ده چې هر هغه باب چې د هغې په شروع کې تای زائده مترده وي، نو دغه بابونو د فعل مضارع معلوم کې ما قبل آخر لا فتحه ورکول دا واجب او ضروری دی. یعنی هر هغه باب چې د هغې په شروع کې تای زائده مترده راغلی وي، نو دغه باب کوم مضارع معلوم ده نو ما قبل آخر به دغه بابونو دا مفتوح وي. مثلا مونږ سره باب تفاعل لی، نو په باب تفاعل کې هم په شروع کې تای زائده مترده وي. دویم باب مونږ سره دی باب تفاعل، تدې په شروع کې هم تای زائده مترده وي. بل باب مونږ سره دی باب تفاعلل،
تدی باب په شروع کې هم تای زائده متریده وي. د تفاعل مثال له د تصرفنا يتصرف ما قبل آخر به تدی مفتوح وي. د باب تفاعل مثال له د تضاربنا يتضارب ما قبل آخر مفتوح دی. د باب تفاعل مثال له د تدحرجنا يتدحرج. او تدین علاوه چې نور کم ابواب دي، یعنی هغه ابواب چې داغي په شروع کې تای زائده متریده نشته دی، نو په دغه بابونو کما مضارع معلوم ده، نو ما قبل آخر لا د کسری حرکت ورکول دا واجب او ضروری دي. مثلا د اجتنبنا یجتنبو، د اکتسبنا یکتسبو. دا دو بابونه داسې دي چې تدی په منځ کې تای زائده متریده شته دی، لیکن مونږه قانون دا ذکر کو کچری تدی بابونو په ابتدا کې تای زائده متریده یي نو ما قبل آخر له به مونږه فتحه ورکو. لیکن دا دو بابونه داسې دي چې تدی په شروع کې تای زائده متریده نشته دی بلکې په منځ کې ده. نو چې کله په منځ کې نو ما قبل آخر له بیا د کسری حرکت ورکول واجب دي. نو د اجتنبنا بشي یجتنبو، د استخرجنا شو یستخرجو، د اکرمنا شو یکرمو، د اقشعرنا شو یقشعرو. نو تدی قانون حاصل او خلاصه دار وتله چې د ثلاثي مجرد نه علاوه چې کم ابواب دي کچری داغه په شروع کې تای زائده متریده وا، نو تدغه بابونو په فعل مضارع معلوم کې ما قبل آخر لا د فتحي حرکت ورکول واجب دي. او که په شروع کې تای زائده متریده نه وا خو بالکل نه وا یا وخو تدی په منځ کې وا، نو تدغه ابواب کما فعل مضارع معلوم ما قبل آخر دی، نو هغه د کسری حرکت ورکول دا واجب او ضروری دي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.